کله چې هجرت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره مرګره دی څلور تنه دي صرف یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دی او یو دوی سره لار خودون کې او یو دو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ عامر ابن فهیره خادم وو دا څلور تنه روان دي نبی علیہ السلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ او د ابوبکر خادم او یو لار خودون کې دوی روان دي فلاره باندې نو چې کله یو ځای لورل او د مکه مکرمه فنا کېده کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې راوګرځېدو چې راوګرځېدو په دې بیت الله شریف نظر پرې وته کنه نو د مبارک سترګو نه اوښکې روانې شو په جړا شو وې د الله کور زړه مې درنه نه کېږي خو څه وکړم ستا اوسېدونکي مې پتا کې نه پرېږدي ستا اوسېدونکي مې پتا کې نه پرېږدي مجبوری نه درنه روان یم او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو چې کله ام معبد مقام ته ورسېدو نو هلته یوه زنانه و یو بوډۍ و د هغې سره آرام وکړو د ام معبد د ځای نوم دی خو دغلته یو زنانه پاتې کېدله د هغې نوم ام معبد و دا ځای په هغې سره مشهور شوی دی او دا ډېره صحیح ښځه وه چې څوک به په دغې لاره باندې تله که نه نو د خوراک څښاک انتظام به ورته دی کو په عربو کې ډېره مشهوره و په سخا باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د دې سره دغلته کې دمه وکړله چې دمه یې وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ام معبد وږي شوي یو د خوراک خو راله سره راکړه که نه وږي شوي یو د خوراک سره راکړه هغې بوډۍ ورته وفرمایل وی نوجوانه لږ صبر وکړه خاوند مې د بیزو کنډک سارا ته شړلی دی اوس به راشي تاسو له به ترې پی واخلم په تاسو باندې به زه پی اوس کومه نبی علیہ السلام ته به پی ډېر محبوب خوښ ورته مو نبی علیہ السلام چې داسې وکتل په کور کې یوه چیلۍ داسې ولاړه ده نبی علیہ السلام وایي چیلۍ خو د ولاړه ده د دې نه راله پی واله که نه هغه ورته وایي نوجوانه هلکه دا خو وچه ده او بله ناجوړه هم ده ځکه خو مې د بیزو نه پاتې کړې ده ته نه ګورې خوراک نه کوې هسې ولاړه ده وچه هم ده ناجوړه هم ده نو تاله دې پی څنګه واخلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ای مورې دا چیلوکۍ زما خواته راوله نو نوجوانه څه پې کوي وچه چې ته یې ما خواله راوله ستا دې سره څه کار دی بوډۍ هم لاړه چیلوکۍ را پرانسته نبی علیہ السلام خواله یې راوسته نبی علیہ السلام یو لوښې خوراکه که نه بوډۍ حیرانه ده اوس بیماره چیلۍ ده وچه چیلۍ ده او دې وچې لوښې راکړه زه ترې پی اخلمه بوډۍ ول هم لوښی ورکړو چې لوښی ورکړو نبي علیہ السلام په خپلو لاسو مبارکو شروع شو چې لوښي لوښي ته د پیو ډک کړو د چیلوکۍ غولانس داسې د پیو ډکه شوه پی ته واغستل نبي علیہ السلام په خپله هم وسکلو په ملګرو باندې هم وسکولو بوډۍ له یې واپس ورکړه وایي دا ځان له کېده وه بوډۍ حیرانه شوه چې دا څنګه حساب کتاب دی دا د نبي علیہ السلام معجزه وه دا د نبي علیہ السلام څه وه معجزه وه معجزه چې وچه چیلوکۍ زنده شوله او دا معجزه چې وي که نه دا الله تبارک وتعالی د پیغمبرانو په لاس باندې ښکاره کوي د ولی په لاس باندې چې ناشنا کار ښکاره شي هغې ته کرامت ویلی شي او د پیغمبر په لاس باندې چې ناشنا شی ښکاره شي دې ته څه ویلی شي معجزه ویلی شي دا معجزه او کرامت د ولی او د نبی په اختیار کې نه وي خو چې کله الله وغواړي د دوی د لاس نه یې څرګند کړي چې کله الله نه غوښتي نشي کولی دوی په اختیار کې نه وي نو دا د نبی علیہ السلام معجزه وه او په دې باندې الله تبارک وتعالی د پیغمبرانو د نبوت اظهار کوي ښکاره کوي چې دا پیغمبر دی داسې نورې معجزې هم د نبي علیہ السلام ګڼې دي یو ځلې غزوه خندق کې چې کنستو نو جابر رضی الله تعالی فرمایل صحابه کرام ډېر زیات وږي شوي وو خو چې راغله نبي علیہ السلام ته مې وکتل په ګېډه پورې ګټې تړلي دي او حالت یې داسې دی چې د لوږې نه ډېر بدحاله دی ډېر بې مجاله دی نبي علیہ السلام زه ټینګ نه شوم ما نبی علیہ السلام نه اجازه وغوښتو د الله پاک پیغمبر ماته اجازه شته زه لږ کور ته لاړ شم بیا راځم نبی علیہ السلام راته وایي چې جابر لاړ شه کور ته خو زر راځه بیا زه چې کور ته لاړم ښځې ته مې وایي چې د خوراک څه شته ما ته وایي چې ولې خیر خو دی ما ورته وایي چې نبی علیہ السلام مې ډېر په لوږه کې لیدلی دی ما نه نور انتظار نه کېږي خو کور څه شته که نشته دی وایي چې یو سواغ وربشي دي نو سواغ تقریبا 3.5 کیلو وربشي زموږ په حساب سره 3.5 کیلو راځي 3.5 کیلو وربشي دي نو
ما چې نور سو چې دغه یو د چیلې بچي ولاړ دی وړو کې غونته دغه دی نور خو سنشته دی جابر رضی الله عنه فرمایي چاړه راکزه دا چیلو کې حلالو ما هغه چیلو کې حلال کو او خزي ته ویل چې ته دا وربشي زر زر وړي ک په میچنه باندې ته دا وړي کما او زه نبی رسول الله سلام تمام چې ما د خوراک تنظیم کړی دی اجره واردم خزي راته چې ودرېګ لګو ودرېګا ازنه چې نبی رسول الله والسلام ته داسي وای خبره پونه کې ګوره لومبه نبی علیہ السلام په خبره پوکا چې ګوره صرف یو سوا 3.5 کیلو وربشي یو وړو کې چیلو کې نبی علیہ السلام غوډیر سخیره اسنه چې توته ما ډوډۍ کړه ټول صحابه کرام ته چاله کر راځي په شرمونو مو شرمېږو بیا کور سدي زمون کړ چې ټول صحابه کرام راشي خو نبی علیہ السلام بزان له په وخت کې فوکه چې ګوره لګه غونته ډوډۍ د تعالی میکړی تراشنو جابر رضی الله عنه ټیک تا چې لاړ نو خزي ته وای جابر دا نبی علیہ السلام ته اذا الله پاک پیغمبره یو سوا وربشي دی وړ کې غونته چيلې ملال کړه دي تر ازا یو سو صحابه کرام ځان سره روان کا چې ډوډۍ وخورو نبی له سلام یې ښا داسې دی او وی ته کور ته او خزي ته وایا چې د وړو نم سر لري نه کی او د کټوي نم سر لري نه کی او باندې کوي او ډایرک صحابه کرام متوازن کوي الکه راځي ټول راځي له شابه جابر دعوت کړي ډوډۍ کړي دا اوس جابر رضی الله عنه کور ته راورسېد شاته بس نبی رسول الله او تمام صحابه کرام رااله چیرالو وس خزه جابر رضی الله تعالی ته پستر ګسترګو کوي چې دا د را سره څه چلو کو تا ما څه ویلو سیټ ته کو خدای دې داسې که تا ما څه ویلو چې نبی رسول الله پوک اوس دوی له وړي سره کم طرفه ګورم جابر رضی الله ته وی تا چې راته کوم خبره کړې واک کمه نبی رسول الله سلام ته کړې دا چې ګوره یو سو اور بشي دی لګ غونته کې چیلو کې د سششته دی را تا وته ویلی وو او ویلی می دی ای بیا نبی رسول الله پوښه کاری پوښه چې تا ورته ویلی بیا نبی رسول الله خپل کار ډیر خپويږي دا ډیر خپويږي نبی رسول الله سلام د جابر رضی الله بیبي ته وی په دغه وخت کې لا فردانه و د نبی رسول الله سلام د جابر رضی الله خزي ته وی نور خزي ځان سره راټولې کا ډوډۍ په خوي خو د کلفین سر ملر کوي ډوډۍ په خوي په مخ تنار بل کوي او دلته نبی رسول الله جابر رضی الله ته وی غوخه باندې کو د پتیلینه بسر اوچتای نه ګوره خزي لګیا دی ډوډۍ په خوي خزي لګیا دی د چم گاوند خزي راغله ډوډۍ په خوي وربشي سور دی 3.5 کیلو دلته نبی رسول الله سلام صحابه کرام ته ویل شابه کینې نم پینډ جوړوي چې پینډ جوړ کړی نبی رسول الله په خپل لاس مبارک کې داسې کاسه راوغسته سمسې نه ښه چمچه سمسې روانه غسته کاسه راوغسته پتیلی ته ښکته کوي او غوښې تیرالي او کاسو کې اچوي او ډوډۍ پکې په خپل لاس ماته ویل کږدی صحابه کرامو ته کږدی او صحابه کرام لګیا دي ډوډۍ خوري د غوښې او د ډوډۍ نه ماړه شو او ښځې لګیا دي په مخ تودې ډوډۍ پخوي صحابه کرام ماړه شو لاړو واپس کار ته نبی رسول الله په خپل هم ډوډۍ وخوړه او کور والو تم پاتې شو پاتې شو د چار جابر رضی الله تعالی تاسو کوي صحابه کرام بسومره د ډوډۍ لچ راغلیو ټیک شو جابر رضی الله تعالی فرمایلی وی د سو تاسو مکه وخو په لکاو راغلی وغه مړیدل د سو تاسو مکه ولاس تاسو کې لاس د چاو لاس د نبی رسول الله سلام دې ته معجزه ویلې شي ښا نو ام معبد ورته ویل ویوالک راغلی وو چیلوکۍ ولوشله ناجوړه وچه چیرې زنده شوله په وشو وخوړله موږ له تیم ته پرېښي وګوره دا خاوند ورته وی ظالمې لږ ایسارول دي ولې نه تا ایسارول ولې نه زما د راتلو پورې وی هغه وایي چې زموږ تلوار زموږ مدینې ته ځو بس لاړه رانه نو ابو معبد وی د دې ام معبد خاوندو وی راته ښکاري چې دا هم هغه هلک دی چې کوم مکه مکرمه کې د پیغمبرۍ دعوا یې کړې ده دا ما هغه هلک ماته ښکاري ځکه چې هغوی په کلي کې نه پرېږدي هغوی ډېر زیات تنګوي دا ماته هغه هلک ښکاري او چې کله نبی علیه صلات وسلام د ام معبد په کور کې دمه وکړه که نه نو د دغې ځنې یو فیریم راغی مکه مکرمه کې غوغا جوړه شوه که نه هغه ابوبکر وتي دي ګوره یې څه شو رانه نو فیری په مکه مکرمه کې اعلان وکړو وی ای مکې والو د ډېر لوی خیره محرومه شوئ ستاسو نه هغه خیر لاړو او ګرځئ پسې ما هغه د ام معبد خیمو ته رسېدلی دی خلک په اواز پسې ګرځېده خو څوک چا مونتل چېرته خو پیری و نو نبی علیه السلام د دغې ځای نه لاړو